حدیث کې راغلی چې څوک 70,000 پیری د دې دا وظیفه وکړي نو هغه الله تعالی به دې جنت ته بوځي او جهنم نه به الله تعالی بچ کړي. د دې وجې نه انسانو دې باره کې یو واقعه راځي. یو بزرګ هغه ته چاوي یو ماشوم دی او د ته کشف کېږي په قدرتي طور باندې یو ځای روټۍ کې دې دواړه یو ځای شو. دا ماشوم روټۍ ته ناست دا بزرگ وی ما دا وظیفه 70,000 پیری کړې وه. دا ماشوم ناستو एकदम دبانی سچلو شو د چغې شروع کړی او جړل ډېر زیات په دې دا کې دې روټۍ کې دته چې هغه لږ ښه شه دته تپوس کوي ولې وایي زما مور باندې وایي چې دې جهنم کې ما ولیدلی او هغې ته عذاب کېږي. نو بیا دا بزرګ وی ما ړړه کې دا وظیفه ما کړې وه 70,000 پیری ماړه کې د ده مور ته د هغې ثواب واخلو. لږ ساعت تېر نه و دا ماشوم ډېر خوشحاله شو په خندا شو. بیا ترې ما تپوس وکړه چې ولې وایي چې ما ته اوس کشف وشو او ما ته هغه اندازه وشوه چې ستا مور چې جنت کې دا خوشحاله ده ډېره زیات. نو دی بزرګ وایي چې ما ته یې دې خبرې اندازه وشوه چې د نبي علیه السلام حدیث هغه هم رښتیا چې څوک 70,000 پیری دا وظیفه کوي د لا اله الا الله محمد رسول الله الله تعالی به جنت ته بوځي جهنم نه به الله بچ کوي. نو دا د رښتیا دی او دروغ نه دی. او دویم د دې ماشوم دا کشف ما ته رښتیا معلوم چې دا دروغ نه وي رښتیا دی. نو دې وجې نه ځانو روژه کې الله موږ له مقرره کړې ده چې موږ د دې روژې دا یو لمحه دا د الله قیمتي کو دا د الله ضایع نه کو په فضل کارونو باندې او په دروغو باندې خوبونو باندې ذکر اذکار پکې زیات